اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو مینوال السلام علیکم زم تاسو قرباني مسبحان تاسو ګور چمکني ټي وي په جګړه کې د حاجی خالد وقار چمکني صاحب په زیر قیادت د یو دوه فریقونو په منځ کې یو ډېر لوی جرګه شوه. پیښور ښار د جمعیت اسلام جنرال سیکرټري او سابق ایم پی خالد وقار چمکني صاحب نه د دې تفصیلات. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ الله. سر زمونږ مینوالو ته کتونکو ته به د دې جرګې له تفصیلات بیان کړي چې دا جرګه د کوم فریقونو ترمنځ اوسئ شو سر. بسم الله الرحمن الرحیم. دا نن چې کوم روغه وکړه نو دا د دوه فریقونو یو اساس سلیم دی او بل فقیر او شاه زمان دي چې دی کې سو کاله مخکې د اساس سلیم والد صاحب قتل شو او د هغې داویداري په فقیر دي او په شاه زمان دي وغیره باندې شوې وه. نو دې جرګه کې ډېرو مشرانو منډې تړلې وې او تقریبا 18 کاله وشو چې دا خبر روانه وه او د خپلو کې جوړه نه کېده. د خپلو کې رشته دار هم دي یو بل کې زنانه واده دي تر زامن دي ماما زامن دي خپلو کې ټولې رشتې موجود دي. هغې باوجود پکې دا یو واقعه راغلې وه او هغې سره دا پریشاني ډېره زیاته وه. ټول علاقه کې بدامني وه خفګانو او مړه ژوندې ختم او خلک په یو بل تګ راتګ به نه کېدو. کلو کې یو به یو نښل منې کول بل به بل نښل منې کول. هغه راځینامه نن الله مهربانۍ سره ما سره ملګري یو یوسف خان دی یو اقبال خان دی یو ملک امانت دی یو حاجي جمیل دی چې موږ منډه تړه ووهله او په دغه کوششونو باندې الله تعالی مهربانه شو. د زړونه نرم شول او د خپلو کې نن موږ خپلو کې غاړه ویستل راځینامه مو کړه. دا تقریبا د 18 کالو شخړه وه دښمني وه بدي وه او هغه نن دې کې زرګونو خلک موجود وو او د هغې په مخ کې یو بل ته تسلي وشوه قرآن شو چې مونږ دا کار نه دی کړی او آینده به مونږ د روڼ غوندې وخت تېرو مونږ به د یو بل خیال ساتو عزت به کوو او د الله تعالی د احکامو مطابق به خپل زندګي تېرو او دغسې دی په قرآن لاس کېښو یو بل ته او یو بل یې معاف کړل د الله په نوم باندې او دا فیصله وشوه چې بهی مونږ به یو بل سره د روڼ غوندې وخت تېرو او عدالت کې چې کوم کیسونه میسونه د یو بل خلاف دي هغه په راځینامې په دغه باندې په بیس باندې به موږ خپلو کې هغه کیسونه ختمو او آینده زندګي به هم لکه د روڼ غوندې یو بل سره تېرو. نو زرګونو خلک موجود وو هغې کې د خپلو کې دا راځینامه وکړه خپلو کې غاړه وتل په دې باندې علاقه هم خوشحاله ده د کلي خلک پرې خوشحال دي نور مېلمانه پکې راغلي ټول د علاقې مشران هم پرې خوشحال دي ولې دا ډېره لویه بدي وه او دې کې ډېر لوی نقصان کېدونکي خدای پاک خلک د ډېر لوی نقصان نه بچ کړل د غم نه خدای پاک بچ کړل د تکلیف نه خدای بچ کړل او دا راځینامه خدای پاک سر ته ورسوله زموږ په کوششونو باندې او الله تعالی امداد موږ سره او دا معامله خدای سر ته ورسوله. خالد وقار چمکني صاحب زموږ په علاقه کې هم ماشاءالله ډېر ستاسو غوندې مشران نو هم په دې جرګو مرکو کې ډېر زیات مخکې دي او راځینامې کېږي دغه کېږي. تاسو به د عوامو ته څه پیغام ورکول غواړئ په دې موقع باندې چې هغوی د جنګ جګړو د نفرتونو نه پرهیز وکړي؟ زما پیغام دا دی زما خپل وروڼو ته ملګرو ته چې کوم ځای کې انسان وي دا بدیانې دا خفګانونه دا خامخا راځي خو د هغې هرې خبرې لپاره الله تعالی حل هم راویستی دی او موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ذریعه باندې دا چیز را رسولی دی چې تاسو کې یو معامله پیښه شي خپلو کې د کاروبار معامله کې څنګه به ختموئ کورنۍ معامله پیښه شي څنګه ختموئ به د ښځې خاوند جګړه جوړه شي څنګه به ختموئ د قتل مقتلې خبره شي څنګه به ختموئ. خو هغې کې زما د ملګرو ته درخواست دی چې داسې یو خبره راشي نو تاسو خپلو مشرانو ته واک ورکوئ ولې چې مشر ته واک نه میلاو نو هغه جرګه کیدی نه شي هغه فیصله هغه نشي کولی هغې فیصله وکړي یو مشر پکې راپاسي یو فریق پکې راپاسي دا فیصله زه نه منم. نو جرګې کولو لپاره لومبی شرط دا دی چې فریقین رضامند وي او فریقین جرګې مشرانو ته اختیار ورکړي نو هله بیا مشران چې اختیار ورته راشي نو هغوی بیا یو فیصله کولی شي. نو زما دا درخواست دی ټول ملګرو ته چې راځینامې وکړي د خلکو جوړې وکړي خلکو خپلو کې جوړ کړي. د الله حکم هم دا دی قرآن کې چې انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم مسلمانان خپلو کې وروڼه دي تاسو د دوی منځ کې صلح وکړئ راځینامه وکړئ. نو زما فریقینو ته خلکو ته مسلمانانو ته درخواست دی چې کوم ځای کې بدی راځي نو تاسو خپل د ورورولۍ کردار ادا کړئ د دوی خیر وغواړئ د دوی راځینامې وکړئ شر نور زیاتوئ مه روانې پکې مه کوئ د خیر خبره وکړئ خلک جوړ کړئ که د خلکو جوړه کړي یو خبر دروغ هم وکړي نو الله تعالی تاسو په دې باندې نه نیسي الله تعالی تاسو دا ګناه معاف کوي خو جوړه وکړئ راځینامه وکړئ. نو زما خپل قوم ته دا درخواست دی ملګرو ته دا درخواست دی خپلو
د کلیوالو مرګرو ته نور د خپل خلکو مرګرو ته چې راځینامې وکړي او مشران چې رقم راځي اختیار ورکوي په هغه اعتماد کوي او خپل معاملې په خپل حل کوي باندې خلک تاسو نه راځي په شرونو کې د چام خیر نشته په شر باندې الله خپکیږي او پر راځنامه د خوشحاليږي نو پیغام می دا دی چې تاسو مشرانو ته چې درځي راځنامه لپاره اختیار ورکوي چې هغه اختیار مې راځي تاسو راځنامه کې تاسو خیر واړي تاسو کور به جوړي په دې سره معاملې حل کیږي او معاشره په رمن طریقې سره وخت لري ډېر مهرباني سر جی شکریہ مهرباني تاسو مینوال دا زمونږ مشر خالد وقار چمکني صاحب الله تعالی زموږ ټول مشران له د توفیق ورکړي چې د خلکو سولې روغي کې او په دې معاشره کې امن راولي په دې خبر تاسو نه اجازه غواړم د الله پامان